بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. دینه مخکې درسونه کې متاسو خدمات کې عرض کو څه امام او امامات دی امت لپاره بلکې دی هستی لپاره دی کائنات لپاره څوره اهمیت لري دوره اهمیت لري لکه څرنګه ژران د کاڼي والا کوم میخ ته غا میخ څه نوي ژران دا بیکاره دی غا میخ څه نوي چوک ورنه وړه نشي خسته غا میخ څه نوي ژران دا نه تاویږي. دا امیر المؤمنین مثال ورکړی خلافت لپاره خو خلافت امیر المؤمنین خپل یې دا خلافت ما د پاره د سده لکه د مولا شلید یې چپلی شلید یې چپل دوره د خلافت اهمیت امیر المؤمنین سنشته. مطلب څه دی؟ مطلب دا څه دینه مراد خلافت نه دی، دینه مراد اسلام اهل اسلام دی. اسلام کې د علی ولکم یا د امام ولکم اهمیت غا بالکل مرکز سره دی، مرکز غونډه دی. مرکزی سمانس کې نه و غا بیا دګرګون کېږي غنه بیا ترې تر فرقې جوړیږي غنه بیا ار قسم ته فرقې جوړیږي او 70 نبیان او 30 دجال او 30 مهدی جعلی دا روزي بیا اریو به دعوا کوي. خطبه شکشکیه ما در توضیحاتو که کلاونه سن به امام هم در توخیل چه باعث اتحاد ده. علم و اسمت امام ده پر ضروری ده، هدایت ده پر شرط علم و اسمت ده. کوم سړی سره وګورم علاقې کې وګورم منبر باندې بچینی چه علم ورسانه نه وي غو به د خبره کی ته عوام به گمراه کوي تبعیت بچینی خو هدایت نشي کوي. دا دغه مجبوری ده څنګه خبرې وکي چونکه غته هغه کومه کرسی ده هغه غم چې نستل مرزي د شوکی ده او د غیر مجبوری ده. اما علم ورسانیشته غنه غوړي ته چو گمراه کی اتوماتیک گمراه کیږي خلک اتوماتیک گمراه کیږي. نو کرسی باندې چې نستل د پاره څه مدرسه ضروری ده یا علم ضروری ده یا مطالعه ضروری ده. بیا خلافت کرسی څنګه د پیغمبر خاتم النبیین د وصایت کرسی ده غدا پر علم ضرورت نه ده. آیا نشته؟ سوچ خبره ده کلمی دغه نکته دي د سړی سوچو کی به ان جاهل کلناس اماما یا جعلناهم ائمه يهدون بامرنا. دینه مراد دا ده چې امام یو الله طرف نه جوړیږي بل دا چې د منصب او مقام الهی ده. درېمه نکته ورکې دا چې کوم امام الیکشن سره جوړ شي غ باطل ده غ باطل ده. قرآن روسا باطل ده که قرآن مقابله کې نس مقابله کې اجتهاد راواله نو دا نس مقابله کې مو اجتهاد هیڅ حواله نه مانو. ابن تیمیه په خپل د اجتهاد مخالف او ار یو ځکه غ اجتهاد کړی دی. مسره یو بل آیات ته وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. او خلکو ته ورکه جواب ورکون چې کوم خلک د امام علم غیب مخالف دي. پروردگاری ته وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ما غو امامان جوړ کو د لپاره چې ما حکم سره خلکو هدایت وکي. هدایت والا مون درته خیال چې علم اور په ضروری دی، علم الیقین وی یا عین الیقین وی دا ضروری دی اور لپاره امام پکار دی چې غ اریو شینه خبر وی یهدون هدایت لپاره. دویم دا چې غ لپاره اسمات وی کچره امام معصوم نه و نو پیغمبر والا وسی پکاره پیغمبر غوند معصوم وی ار یو شی کې کچره معصوم نه و غ خلق بیا گمراه کوي تبعیت چي نه. و اوحینا اغه امامانو ته و اوحینا ما وحی وکا وروسه پر دا باس کیږي چې آیا امام ته وحی کیږي یا وحی نه کیږي. وحی ټیک ته کوم وحی کوم قران دی وحی تنزیلی دغه صرف نبی ته کیږي پیغمبر ته کیږي یا رسول ته کیږي یا الهام ذریعہ سره یا خود आवाज ذریعہ سره یا خود ډایرک ورته فرشتہ راشي. وحی کې خپل اقسام دي. اما دا چې کوم او اوحینا الیهم دي دا زړه باندې الهام دي. امام ته فرشته یا جبرائیل یا الله زړه باندې الهام کوي. و اوحینا الیهم غته مو وحی کو فعل الخيرات د خو کارونو والا وحی کو ورته. و اقام الصلاه د اقامه صلات والا وحی ورته کو.
د زکات ورکول وحی ورته کو وکانو لنا عابدین او دانا څه کوم خالق یې څه علی خدای دی علی رب دی نه وکانو لنا عابدین دور مقامات ورته خدای ورکړي دي وحی ورته کوي زړه باندې خو منځه والا د خو کارونه والا زکات والا احکام ورته ورکړي دي او دی حد کې وکانو لنا عابدین دا امامان الله د پر عابدان دي معبود نه دي رب نه دي نو دینه پته لګیږي څه دی آیات کې څو نقطې دي دی نقطو ته توجه وکړو وجعلناهم ائمه يهدون اول دا څه امامان یې الله یې امامان ما جوړ کړي دي دویم دا څه يهدون بامرنا ما حکم سره دیو خلکو هدایت کوي خپل خېټه نه کوي ځان طرف نه کوي ځنه عبادت نه ایجادوي ځنه نه فتوی نه ایجادوي ځنه نه قتل عام نه کوي به امرنا الله ولا امر سره کوم یو سره هدایت کوي شي چې الله سره متصل وي الله سره کنیکټډ وي کله چې الله سره کنیکټډ وي الله حکم سره هدایت کوي شي کوم سره الله سره کنیکټډ نه وي هدایت نشي کوي مراد آنده دی او اوحینا مراد آنده غده و اوحینا الیهم غوتا وحی کو فعل الخيرات د خو کارونو دینه پته لګیږي چې دا کوم امامان دي او دا کوم امرنا الله دی د دیو امامانو د کوم امامان دي دا الله او د مخلوق مانس کې واسطه فیض دي واسطه هدایت دي وسیله دي دی آیات یو نقطه وسیله دي الله او عوام مانس کې دا کوم ائمه دي دا کوم امامان دي دا واسطه فیض واسطه خیر فعل الخيرات واسطه اقامه دین اقامه نماز ایتای زکات دي او ان دی حال کې دا امامان خدای نه دي رب نه دي معبود نه دي لنا عابدین دا عابدانان دي پس مؤمنین عزیز مولا باس اندازې کې ختم شو صرف د امامت اهمیت در تخیل څه امام هغه وي څنګه صاحب علم وي صاحب اسمت وي باعث اتحاد امت وي افتراق نه وي موږ ډېر د امامان تیر شوي دي امت کې څه امت تباہ او برباد کړي دي خلکو سور پسې ویلار دي سرونه ور باندې ماتي مقام عین الیقین و علم الیقین وی ور سره او دینه علاوه الله او مخلوق مانس کې واسطه فیض او رحمت وی واسطه علم وی واسطه فیضان الهی وی ان شاء الله امیدوار یو چې دینه به تاسو استفاده کړی وي خپل مرحومین او شهدام دعاوانو کې یاد ساتو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.